अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल बरिय्यति मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। په موجوده صورتحال معاشره کې ډیر عجیبه حملې په د اسلام باندې او په ناموس باندې روانې دي. ټولو کې لویه حمله د پیغمبر په لمن باندې داغ لګي او د هغه په نوم باندې حمله کیږي. نو دا د اسلام دپاره د یو لوی شکست او د آر خبره ده، ځکه چې اغیار انختی دي هغې د پیغمبر تقدس د خلکو د ړنه ختمی لګیا دي. دا وایي چې د دې پیغمبر د مینه د دې خلکو د ړنه وځي نو بس دا خو ختم دي. دی کله کله حملې کوي، کله څوک راپاسي کله څوک راپاسي چې وګوري دا مسلمانان ویښ دي که اوده دي، که اوده دي د دنیا په دلدل کې نښتي دي نو حلاکې که بس دا دین دی چې دینه ختم کو نو دی ختم دی. چې څنګه پخوا زمانه کې به غلا کېده، یو ډاکو به غلا کول، هغه به چاکه راوړېده نو هغه به کاڼې ورویشتو چې هغه طرف نه بس آواز رانغی نو ده ویده بس دا خلکو د دي نن د ډاکې دا ځای دی. او که چېرته چا به آواز وکړو چې څوک یې کم ځای نه راغی نو غل به وایي زه رخ دې واړوه په بل طرف باندې توشه. نن سبا دکه شانتې حال د حضور پاک په ناموس باندې کېږي. کله کله اغیار څوک راپاسي هغې پې حمله وکړي، څوک یو دروغو مدعي راپاسوي پیغمبرتوب دپاره، یا چې کم دی کم مخکې دا مردار تیر شوی و قادیانې د ده په نوم یې راپاسوي، حملې کوي لګیا دی. مسلمانان ګوري ویښ دي که اوده دي. صحابه د حضور پاک د ناموس دپاره ډېره لویه قرباني ورکړې ده. او صحابه هغه خلک چې د پیغمبر په دین باندې قربان خلک دي، په پیغمبر یې ځان قربان کړی دی، موږ د هغې په نسبت باندې هیڅ هم نه یو. څنګه یو زنانه راځي حضور پاک له ګوره د ښځو د ایمان دا جذبه ده، د سړو به څه جذبه وي. هغه وایي یا رسول الله وی دا بچی مې واخله، وړوکی ماشوم د غېږې بچی دی ورسره حضور پاک جنګ له روان دی. حضور پاک ورته په دې به څه کوم؟ یا رسول الله وی زوی مې شهید شوی دی، خاوند مې فلاني غذا کې شهید شوی دی، نور مې کور کې څه شته نه، بس دا بچی مې دی. یو صحابي له دې ورکه که څوک پې حمله کوي وي ځان ته د ډال ودرئ، که څوک پې حمله کوي د تیر غزار پې کوي یا د غشي پې کوي د تورې پې کوي نو وی دی ورته مخې ته کوي. خو یا رسول الله وی زما ټول هر څه دی په تا قرباني، خو چې ته محفوظ یې د هغه مینه محبت دی. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ته ګورئ نه چې تیر غزارونه کېږي هغه خپل لاس نیسي، حضور پاک ورته وي فداک ابي و امي، وي زما د تا باندې مور او پلار قربان. دا د محبت هغه لویه جذبه ده چې حضور پاک صحابه سره کړې ده. نو دا د حملې کېږي، د حملو باره کې زمونږ حکومتي سطح باندې دا نه د پکار چې هغې مسلمان ته دا یو دک ورکي، ځکه د مسلمان ټولو کې لوی دک دا دی چې د هغه د پیغمبر د ناموس حفاظت نه کیږي. او قادیاني خو په قانون کې دا پاس شوې ده چې دی به ځان ته مسلمان هم نشي ویلی. علامه بنوري صاحب، دکه شانتې مفتي محمود رحمت الله علیه او شاعر ګیلاني صاحب هغې څومره قربانیانې دې له ورکړې دي چې کله بټو صاحب ته ودرېږي نو ګیلاني صاحب ورته وایي وی چې زه به نن دته ویمه دا خبره به ورته زه کومه چې په دې باندې دستخط وکړه. نو علامه بنوري صاحب ورته دا د دلایلو خبرې دي، او ورته وی کمانه پاتې شه بیا تاسو کوي. نو بټو ته لاندې کینی او جولی ورته خوري، وی دا جولی د فاطمې جولی ده، فاطمې رضی الله تعالی عنها، وی دا جولی د حسن حسین رضی الله تعالی عنهما جولی ده، وی دا خالی مو واپس کو. ورته چل څه شوی دی؟ ټول علما جاړي، ورته وی د پیغمبر په ناموس باندې حملې کیږي، وی دا بل پاس کا چې دی ځان ته مسلمان نشي ویلی. هغه بل پاس شوی دی، نن سبا په هغه کې د ترمیم کولو کوشش کیږي لګیا دی. هغه د بل کس راپاسېدو، ستا د 2012 نه یو کیس روان دی، 2 کاله مخکې نه کیس روان دی، هغه نه حل کیږي په دې عدالت کې. همدکه شانتې به د غازیان راپاسي او دا په پیغمبر باندې قربان خلک به راپاسي.
ابو حنزل دی راغو مدینې منورې ته ایمان یې وروړو. حضور پاک یو ځای ته واستولو، یو غلام هم ورسره کوي ځلته نه زکات وروړه چې دی تلو نو هغه غلام ته وایي خوراک بندوبست وکړه. غلام اوده شوی دی نو چې راپاڅېدو ورته یاره د ما خو سترګې لګېدلې وې ستړی وم، ما خو پخلی خوراک بندوبست مې نه دی کړی. د توره راواغېده سر یې ترې کټ کو. بعد کې سوچ کې چې هو مدینې ته نشم تللی، که لاړمه د قتل بدل لا نه اخلي. راته وایي چې غلام دی څوک مکې ته لاړو مرتد شو. د فتح مکې په موقع باندې چې کله مسلمانان مکې مکرمې ته داخلېږي ټول یې پرېښه. حضور پاک د حمزه رضی الله تعالی عنه چې کم هغه وحشي دی هغه یې معاف کړی دی، حالانکې هغه د حضور پاک له دومره درد ورکړی چې د حمزه صاحب هغه زړه باندې هم چکونه لګولي. ډېرو خلک یې معاف کړو حضور پاک، خو چې د پیغمبر په ناموس باندې د ابو حنزل چې بیا هلته نه لاړو اشعار به یې جوړل، دوه ډمانې وې ګډولې به پیغمبر پسې به بد رد وې، نو هغه حضور پاک معاف نه کو. خانه کعبې غلاف کې تو شنو حضور پاک وی دې مړ کړي هلته. نو د خپل ناموس دپاره پیغمبر څوک نه دی معاف کړی. دکه شان دی که بیا هم حکومت داسې کوي یا نور هم څوک داسې مردار راپاسي، پرون بل داسې کسې مردار کړی دی قادیانې، نو داسې به دا چې حکومت خپل هغه کار خپله نه اخلي نو بیا به ټول هم دا شانتې غازیان راپاسي. نو اپیل دا دی چې د پیغمبر ګوره د پیغمبر د ناموس دپاره خپل ځانونه هم قربان دي، او بیا هغه ورځ را روانه ده، دا زمونږ قربانیانې به رایګاه نه ځي، فضول به نه ځي، ځکه چې پیغمبر به د مونږ شفاعت کوي. پیغمبر به مونږ ځان ته رانږدې کي، ځکه چې مونږ د هغه د نوم دپاره ولاړ یو. نو ټول خپل وسه پورې دا کوشش وکړئ که چېرته بهر وتی شي احتجاجي صورت باندې، خو هغه هم داسې نه چې یاره خلکو له نقصان ورکړي، چاله مالی نقصان ورکړي، جاني نقصان ورکړي، نه داسې هم نه. یو ورځ هسې خپل دکان بند که، یو ورځ هسې خپل کار بند که چې یاره زه نن خفه یم د پیغمبر په ناموس باندې، د هغه په خاتم النبیین باندې حملې کیږي، څه پته لګي دا زموږ د نجات ذریعه جوړه شي. او دا چې کم الګ ګیر شوی دی د ده دپاره خصوصي دعا وکړي چې کم سړي وس رسي. زه خپل د وکلاو هم شکریه ادا کوم چې کم جان دي د دې هم شکریه ادا کوو چې د دې سره ډېره مرسته کوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.